دا کافران مسلسل د الله د کتاب بیزتی او توهین کوي. پلارم چې رواني ځان ته په خپل موبایل کې د شیخ درس ولګو تلاوت او دا وته اوره خیر به الله نصیب کی خیر اجر بدی د فتنو نه به بچي. او چې دا ناوري نو بیا بچ ته ډمې ته وګ دی کرکټیانو پسې بګرځي کوسړه پسې بګرځي ایمان اسلام حیا غیرت ارس بدنه ختمي. بلا خلق د دې فیسبوک د لاسه بیلاری شو زنانه او نارینه الله دې په موږ تاسو یو پر دې راوچي. خو زماره دی خطبه غرض دا دی چې کم غفلت موږ د الله د کتاب څخه شروع کړي د الله دا غفلت زموږ استادونه ختم کی او دا دعا کو چې یا الله ستاسو محبت پیدا کی استاد رسول سره محبت پیدا کی او استاد د قران کریم کتاب سره محبت پیدا کی. د 2023 کې دا سویډن او ناروے دا کافران مسلسل د الله د کتاب بیزتی او توهین کوي. ابل ورځم دی میاش کې در سلور ځل سویډن ولا سرکاري راجم شي د الله کتاب ته ور واچي او بیا ډیران ته گزار کی کله لته ورکی کله سور کی اخو کافران دی الله دې تباہ هلاکی. خو موږ مسلمانان کم از کم چې موږ سینې ته ولګو زمونږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت د قران کریم کړی دی او زمونږ د تباہی سبب بدای چې موږ قران او د قران کریم تعلیمات پر خودل. قران چې د لستو حیا بدر پکی غیرت بدر پکی زړه بده پاکی اخلاق بده خستای خلکو سو په خیر باندې ملاويږي. او چې دې قران کریم نه لری شوي زما د پرب قسم د سپي او د شرم اخلاق بده پیدا کیږي. خلک بداړي کنزل بکې زناګانو پسې بګرځي چر سو آیسو پسې بګرځي چرته کوسړه بولې باندې بدن جوړيږي خلک برته ټول عمر کنزل کوي. نو الله دې موږ تاسو د خپل کتاب سره ولګي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی مسجد نبوي ته دا صحابه کرام ناسو وي منګه وسنه کې درا جامم تنگ وي نو دا عورتونه مخکاره کېدل سینځدین دې په بل پس ناسو چې دا عورت مخکاره نشي. وي منګ ته الله نبی متاسو شي لناسي سره ناسي دلته وي منګ ته فرمایي چې د الله رسول د الله دی کتاب ته ناسي نو دی قران ته ناسي ذکر کو تلاوت کو. وي د الله نبی ورته فرمایل چې الله راته ویل چې لا څه دی وسکینه خوب مجلس ته تم پکې کېنه. او دویم راته الله پاک فرمایل چې په دې خلکو باندې الله رب العالمین ملائکه ته فخر کوي. څو ګره زما د بندګانو ته دا مجلسونه پړخیږي اسمان والا وته. خو الله رزق موږ استاد سره جمعتونه د قران په درسونو باندې آباد کی طلب او تند دې موږ تاسو کې الله پاک پیدا کی چې ځان الله ته ور یادو د الله رحم ځان ته متوجه کو بس قرآن کریم یو حلقې ته ورننه وزدې کې کېنه. نو دا طلب دی الله موږ تاسو کو زموږ پر بچو کې وګرځي. روزانه دی الله موږ تاسو له 2 سپارو ویلو توفیق راکړي. خو چې کم از کم یو سپارو وایو کم از کم